صبر کوم شکر کوم د انصاف فیصله کوم لکه ستوری د اسمان شه ځلیدونکی په جهان شه په حیثیت د مسلمان شه بس منونکی د قرآن شه په صفت د پاک رحمان شه په ښېګړه د انسان شه خیال لرونکی د زمان شه په اسلام کې بندیوان شه که ادب د استاد غواړي په خاکسار پسې روان شه. ته خبر یې زما وروره دا قیامت به چېرته راشي نه اوس ته په ځان پوهېږې نه اوس زه په ځان پوهېږم ته په خپل کار کې مصروفه زه په خپل کار کې مصروفه موږ به څنګه مخامخ کېږو موږ به څنګه بخلی کېږو موږ به څنګه مخامخ کېږو موږ به څنګه بخلی کېږو د ذرې حساب به کېږي د دانې حساب به کېږي ستا عمل به تا ته ښایي د قطرې حساب به کېږي جوماتونه رانه شړ شول کتابونه په جړا شول جوماتونه رانه شړ شول کتابونه په جړا شول ماشومان مو در په در شول سم غمونه ورپسر شول په برباد نسب اخته شول په غفلتو باندې سر شول بس توبه په اخلاص کومه انسداد د ګناه کومه بس توبه په اخلاص کومه انسداد د ګناه کومه تجسس د علم کومه د قلم عزت په کومه هر جاهل ته صبر کومه د رسول پیروي کومه د جماعت ته مخه کومه د نشو نه ډډه کومه د ضمیر نور راوي کومه لک شان فکر ځان ته کومه څه مقصد دي ځان ته یې خدای او پوښتنه کومه صبر کومه شکر کومه د انصاف فیصله کومه صبر کومه شکر کومه د انصاف فیصله کومه لکه ستوری د اسمان شه ځلیدونکی په جهان شه په حیثیت د مسلمان شه بس منونکی د قرآن شه په صفت د پاک رحمان شه په ښېګړه د انسان شه خیال لرونکی د زمان شه په اسلام کې بندیوان شه که ادب د استاد غواړي په خاکسار پسې روان شه. تاسو وکتل چې یو ځوان د اس ډي پي او سرکل بریکوټ افیس ته راغی او بیا زموږ د تحصیل بریکوټ کوم ډي اس پي صاحب دی فاروق خان چې هغه نن سبا د سوشل میډیا یو سټار جوړ شوی دی او په تحصیل بریکوټ کې هغه د ډېر یخ نه په طریقه باندې هر کار چې دی هغه شروع کړی دی. د دې ځوان د شاعري تاسو واورېده زه به د ده په حواله تاسو ته لږ ووایم. تېره ورځ به تاسو کتلي چې په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول اینډ کالج شموزی کې د منشیاتو خلاف یوه غونډه شوې وه چې په هغې کې اس ډي پي او فاروق خان او دغسې اسسټنټ کمشنر بریکوټ چې کوم سید ثاقب صاحب دی هغوی پکې شرکت کړی. په دغه پروګرام کې یو ځوان د منشیاتو خلاف شاعري وکړه او هغه شاعري د بریکوټ اس ډي پي او فاروق خان مجبور کړو دغه ځوان خپل دفتر ته راوبلو. ځوان دفتر ته راتلل چې دی هغه مقصد چې دی هغه به د ډي اس پي صاحب سره په دغه حواله خبرې اترې کوو. ډي اس پي صاحب تاسو یو جهان مننه جي مونږ وکتل چې دا ځوان تاسو راوبلو دا ټوله خاکه چې څه شوي ده او تاسو چې دی په کوم مقصد رابللی دی هغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکه زه د میډیا د ملګرو ډېر شکرګزار یم چې تاسو په هره موقع هر ځای کې موږ ته ځان را رسوئ او ډېر یو مثبت کردار چې کوم دی هغه زموږ په هغه میشن کې ادا کوئ. دا هغه ورځ زموږ د منشیاتو خلاف چې کوم زموږ هغه میشن شروع دی د بریکوټ نه د منشیاتو چې کومه صفایي ده او نوجوان نسل د هغې نه بچ کول دي. په هغه سلسله کې یو ورځ زموږ دغه کالج ته تللي نو په هغه پروګرام کې د ماشوم یو نظم وی او ډېر وړه پورې نظم وی ډېر ښایسته الفاظ وو او په هغې کې یو ډېر ښایسته پیغام و د نوي کول دپاره. نو دې ما نن سره په دې خیال باندې راغوښته چې د دې ماشوم کومه جذبه ده او د ده کوم خیال دی هغه زموږ هغه میشن چې کوم دی هغه دی د خپل شعرونو په ذریعه موږ سره پوره کوي. نو ما ویل د ده د حوصله افزای لپاره به دله څه مناسب زه ریوارډ او ورسره اپریسیشن لیټر چې دی هم د خپل میشن چې کوم دی هغه ځوانانو ته چې کوم میسج ورکوي چې هغه دې برقرار وساتي او نور هم داسې خواږه خواږه ښایسته د نصیحت نه ډک نظمونه جوړ کړي او ټایم په ټایم به انشاءالله دې موږ راغواړو او د ده چې کوم د شعرونو میسج دی او د ده موږ سره کومه حصه ده هغه چې موږ سره په دغه میشن کې اچي نو زه یم چې انشاءالله هغه موږ سره کنټینیو پاتې شي. نو د ده د راغوښتو مقصد دغه و چې د حوصله افزایي وشي او دا د چې کوم میشن شروع کړی چې دا برقرار پاتې شي. ډي اس پي صاحب زه به د دې ځوان سره خبرې اترې کوم. دا وخت کې د تحصیل بریکوټ ډېر ځوانان چې په هغې کې شاعران دي پینټران دي
د مختلفو پیشو سره وابسته هلکان چې دي نن سبا ماشاءالله ډېر زیات تیز دي او په تحصیلي بریکوټ کې د چې کوم قابلیت دی د هغې هېڅ کمی نشته. د دغې ځوانانو په نوم یو دوه ټکو کې ښه شانتې میسج پرېږدی. شاپۍ زما خو بس د بریکوټ ځوانانو ته نوي کول ته دا یو میسج دی چې ځان د منشیاتو د لعنت نه صفا وساتي، ځان د دې کن نه بچ کړي، په خپل سبق باندې په خپل محنت باندې فوکس وکړي چې د هغې نه د معاشرې بهترین انسانان جوړ شي او هغې د کامیابۍ یو سفر شروع کړي. او انشاءالله زه په دې خبره مطمئن یم چې د دې ځوانانو د ښه فیوچر لپاره د بریکوټ پولیس نه چې څونه هم کېږي به انشاءالله کوي. او زه انشاءالله زما به دا دعوا غلطه نه چې الحمدلله ثم الحمدلله تقریبا 90% نارکوټکس چې کوم دي هغه مونږه د بریکوټ نه ختم کړل. او انشاءالله ځوانان زموږ په دې خبره مطمئن اوسي چې هغې ته ماحول صفا دی. بس هغې ته زما دا یو میسج دی چې هغې د خپل محنت جاري وساتي او د دې ملک او د دې علاقې په ترقۍ کې د خپل یو مثبت کردار ادا کړي. تاسو یو جهان دغه ځوان چې دی هغه خپل شعر او شاعرۍ دې دفتر ته دې ځای ته راورسو. یقینا دا د یو سټوډنټ لپاره د یو ځوان لپاره ډېره د فخر خبره ده چې هغه د علاقې افسر هغه انوایټ کړي او هغه ته اپریسیشن لیټر او دغسې څه ایوارډ وغیره ورکړي. د ټول نه مخکې خو زما سره خپل تعارف وکړئ، ستاسو نوم څه دی او ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حیدر دی، تخلص مې خاکسار دی، تعلق لرم د ګیمن د علاقې سره. او صحیح. دا راته ووایه چې نن تاسو ډي اس پي صاحب راوبللی په 13 ورځ چې کوم پروګرام شو، تاسو یو نظم ویلی او د هغې نه بیا ډي اس پي صاحب انسپایر شو، تاسو یې دلته راوبللی. دا وخت څومره پراوډ فیل کې، څومره خوشحالي محسوسوئ؟ جی بالکل، دا خو ډېر د عزت خبره ده زموږ لپاره. او ډېر شکریا ادا کوم د ډي اس پي صاحب او زموږ ډېر دغه وکړو حوصله افزایي وشوه دې سره. او ما خپل نوجوان نسل ته یو پیغام لیکلی دی چې د دې نشو نه خلاص شي، خپل ښکلی ژوند تېر کړي. یو ریکویسټ ورته کوم، د ورورولۍ یو پیغام ورته کوم. صحیح. کوم نظم چې تاسو ویلی او په کالج کې په هغه پروګرام کې هغه نظم زموږ د کتونکو سره شریک کړه. ملګرو، زما د خپل نظم عنوان دی زما ښایسته ځوانان نشو خوړل. د ژوند ښایست او مزه تا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. ځوانه ځواني د بېنوا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. یو داسې غم دی په خپل سر یې خو دی، یو داسې جنګ دی په خپل سر یې خو دی. کم جنګ چې حسن او ښکلا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. دا رنګ په رنګ تهمت به ونه زغمې، دا حقیقت به ګورې ونه زغمې. په شریعت کې د حیا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. او نه په پیغور یې نه دي ځوانه خپل عزت ته ګورې، نه خپل ضمیر راویښې نه دي خپل غیرت ته ګورې. نه په پیغور یې نه دي ځوانه خپل عزت ته ګورې، نه خپل ضمیر راویښې نه دي خپل غیرت ته ګورې. نه توبهګار شوې نه دي ځوانه دا ګناه ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. او دا ستا په نوم چې ستا په کور کې اوسې دغه تورسرې بې ګناه ده ګورې. دا ستا په نوم چې ستا په کور کې اوسې دغه تورسرې بې ګناه ده ګورې. چې ستا دپاره ورځې شپې سبا کوي دا هم د هغې یوه سزا ده ګورې. د دغې پېغلې د خندا خاورې کړه، تا دغې پېغلې له دنیا خاورې کړه. تا پې د هر جرم سزا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. او کبان د اوبو نه بغیر چرته پایي، کبان د اوبو نه بغیر چرته پایي، مور د بچو نه بغیر چرته پایي. تا هغې مور له ارمانونه مړه کړل، تا هغې مور له امیدونه مړه کړل. تا یې په سترګو کې بنا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. تا هغې مور له ارمانونه مړه کړل، تا هغې مور له امیدونه مړه کړل. تا یې په سترګو کې بنا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. پلار غم ښادۍ کوي او کلي کوي، پلار د بچو دپاره ستړي کوي. وبه د مله ځوانه نه پوهېږي، پلار د ژوند ټولې هلې ځلې کوي. پلار غم ښادۍ کوي او کلي کوي، پلار د بچو دپاره ستړي کوي. وبه د مله ځوانه نه پوهېږي، پلار د ژوند ټولې هلې ځلې کوي. پلار یو خوږه هستي ده، پلار یو درنه هستي ده، پلار د سر سوری ګڼم، پلار یو ښایسته هستي ده، پلار حوصله نه بایلي، پلار یو پخه هستي ده. پلار یو خوږه هستي ده، پلار یو درنه هستي ده، پلار حوصله نه بایلي، پلار یو پخه هستي ده. دغه پخه هستي هم تا ختمه کړه، دغه درنه هستي هم تا ختمه کړه. ستا زورور غم ورلملا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. او خپله وینا په شاعرۍ مې وکړه، یو التجا د ورورولۍ مې وکړه. خپله وینا په شاعرۍ مې وکړه، یو التجا د ورورولۍ مې وکړه. حیدر خاکسار درته وینا ختمه کړه، تا په نشو کې خپله ساه ختمه کړه. والسلام.
ډېره زیاته مننه کتونکو ستاسو شکریا ادا کوم ډي اس پي صاحب تاسو هم شکریا ادا کوم زموږ دغه پروګرام چې دی هغه سر ته رسي په دې کې یو لوی میسج پروت دی د هغه ځوانانو لپاره کم ځوانان چې دا وخت په نشو تماشو کې مبتلا شوي دي که تاسو هم د حیدر په شان شاعر جوړ شئ د دې معاشرې یو ښه فرد جوړ شئ نو لرې نه ده چې تاسو به هم دغسې د حیدر په شانتي دغه سرکاري دفترو ته دغه افسران او د دې علاقې مشران به تاسو انوایټ کوي تاسو ته به عزت در بخي زما په خیال دا د حیدر دپاره ډېره د فخر خبره ده چې د دې علاقې یو نر او نډر پولیس افسر فاروق خان نن دوی انوایټ کړل نو دا ډېره د فخر خبره ده امید دی چې ځوانانو به د دې پروګرام نه خوند هم اخیستي او هغوی به دې د فایدې دپاره یو لوی سوچ هم اخیستي یو بل پروګرام پورې خپل ورور شاه خان اجازت راکړي د خدای په امان